د ټبرې د ګردو اپریشن دی او د 10 لکو ګاډې په 8 لکه خرڅوي نو بس چې حاجي صاحب پسې ورودانګي چې دا ګاډې ترې نه والو مونږ ته د دې سوداګانو وایه چې مجبوره سړی مومو او په ارزان ریټ باندې ترې نسیزلو عثمان رضی الله تعالی عنہ خبر شو په هغې سړي پسې لاړو وی دا کویې را باندې را خرڅ کړه وی صحیح ده په 35,000 درهم یې ترې کویې واغست 15,000 درهم یې ورکړل او کویې ترې واغست راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته وقف کو وی فری راځي اوبه تسکئ راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه تا چې هغې کس ته ویلو چې دا کویې راکه الله به په جنت کې یوه چینه تاله درکړي نو وی دا چینه به ما ته میلو شي که دا کویې زه والم او مسلمانانو ته وقف کم امام الانبیا ورته یو الله به یې تاله درکړي وی هغه کویې مې اغستی دی او مسلمانانو ته مې وقف کړی دی سودا دا سودا و ځان لی د اخرت ګټه وکړله دنیا کې کویې واغستو په 35,000 درهم باندې او هغې مسلمانانو ته وقف کو ځکه د نبی علیه السلام د خولې نه اورېدلي چې الله به جنت کې یوه چینه درک ماله د جنت چینه پکار ده دنیا کې مونږ چینې ګورو خو ځان له د اخرت فکر هم پکار دی ځان له د اخرت فکر هم پکار دی د اخرت سوچ هم پکار دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جمعې ورځ ومانځله راته مسجد نبوي ته داسې ښکلی پاک دور نو د عباس رضی الله تعالی عنہ د کور ناوګی وه هغه مسجد نبوي طرف ته وه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ترې نه راته نه هغې ناوګی نه وینه راوبایدله او د ده په کپړو ولګېده امر چرګوړي حلال کړي نو وینه راوبایدله او د ده په کپړو ولګېدله سمدستي حکم وکړئ دا ناوګی د دې ځای نه ختمه کړئ دا غلط ځای ته لګېدلې خلک مسجد ته ځي راځي په 22 لاک مربع میل حکومت کې هغه ته ناوګی لرکول سو وی لرې کړئ دا ناوګی او لاړو کپړې دوباره بدل کړي او مسجد نبوي ته راغی چې مونځ شو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي تا ناوګی لرکړې زما د کور هغه ویاو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زما دې د الله په ذات قسم چې دا ناوګی خپله نبی علیه السلام لګولې وه ما دا ځکه نه لرکوله ښه دا تا چې نن کومه ناوګی نړولې ده زما دې د الله په ذات قسم چې دا د دواړو جهانو سردار لګولې وه ما ځکه دې له ګوتې نه وروړلې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی عباسا اوس په ته زما په اوږه ودرېږي او دا ناوګی به دوباره کلکو ښه امیر المؤمنین ادرېد په 22 لاک مربع میل حکومت کوي او ولاړ دی او هغه پې د پاسه ودرېد او هغه ناوګی دوباره ککړه وی څوک چې هغه ناوګی نړۍ چې کومه امام الانبیا لګولي نو د هغه به دا حشري بیان وښه هغه ته وی ودرېږه زما په اوږو دا ناوګی دوباره کلکه کړه ما ته پته نه وه چې دا د امام الانبیا د لاس لګولی شوې ناوه ده دا ما ځکه وګڼل ځکه لر کړله حکومت هم کړی دی خو ځان ته یې اخرت هم یاد ساتلی دی ځان ته یې اخرت هم یاد ساتلی حکومت یې کړی دی خو ځان ته یې اخرت یاد ساتلی یو ورځ د ډوډۍ پروګرام وکړه که نه خلق راغی روټۍ له یو کس پکې لږ یو په چپ لاسې روټۍ خوړله دې پسې راغی وی ته ولې دا په چپ لاس روټۍ خورې وی دې لاس ته مې وګوره که نه پلاني جهاد له تلی او ملته رانه دا